دین خلق برالو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به بحث کولو، بیا به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خبره وته مختصر وکا او د بحث لپاره به حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی الله عنه مخکې کوي خبره به سره دیو کی. بیا غته الله جل شانه داسې سلیقه ور کړی وا او داسې الله جل شانه د ژبې فصاحت او بلاغت ور کړو چې په ژبه کې د میدان چانه شو غټلې. بعضی کتابونو لیکلي د حضرت ثابت رضی الله عنه په باره کې چې په مخه به 6 ساعات 6 غنټې به بیان کولو او د عربی یو ټکی چې به یو لفظ یو ځل استعمال کنو بیا به دوباره نه استعمالو. دومره یعنی بلیغ فصیح، ځکه چې عربي وسیع ژبه ده، په هغې کې د یو معنا دپاره ګڼ شمېر الفاظ دا استعمالي. یو د زمري دپاره په عربی کې 80 الفاظ استعمالي. نو حضرت ثابت ابن قیس رضی الله عنه د ژبې فصاحت او تیزی ډیره زیات. یو ځل د په جمعات کې نو په صف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو. اوس خو په یو محله کې په جمعات کې چې 200 کسان پاتې کېږي، په هغې کې چې 10 کسه مستراشي نو دا هم ډېر لوی غنیمت دی. بعضې مرونه هغه په یو ځای کې په بل ځای کې مزونه کوي، بعضې داسې چې هغه مز نه کوي د سره. رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې محدود کارو د صحابو، یا به جهادونو کې لګیاو یا به رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحبت کې آبادی محدود او چې څوک بنو نو دغه پته لګیدا. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم تاسو کو وی ثابت ابن قیس نخکاری داغه یو گاونډي وغوي چې یا رسول الله زه خبر راړم، زه ګورم چې ولی چرته د جمع کینو. هغه صحابي کور ترالو چې کور ترالو نو د په کور کې ناشته دروازه چې پرانیستا نو د ګوډو په منځ کې سره خیره او سترګونه اوخ کې بهيږي، په مخ باندې جاړي. دته تپوس کې دا صحابي چې ولی ویزه جهنميانو نه هغه وته وی چې دا څنګه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحبت کې مې وزل دا غین आवाज اوچت شو، دا غي आवाज ټیټو مبارک او زما आवाज اوچت شو. او قرآن کریم کې الله پاک فرمایي لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اے مومنانو د پیغمبر په आवाज خپل आवाज مو چتوي، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي. دغه وخت کې دا ادب د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره فرض او د دې خلاف کو الله حرام. او بیا فرمائیں ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تم نے ایسا کیا پیغمبر کی آواز پر اپنی آواز کو اٹھایا تو کہیں تمہارے اعمال سارے کے سارے حبتی نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے. ستاسو عملونه بزایش یعنی چوٹ بصفاش اعمال نامین هستی نشته، نه مسته نه روژشته نه زکاسته نه حج. الله جل شانه تا زمونږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم سید الرسل خاتم النبیین دومره د الله محبوب، دومره قدر او مرتبه وا پیدا کړی خدای دی او دومره لوی عزت الله جل شانه ور کړی دی چې داغه په आवाज به आवाज نه اوچته. نو قرآن کریم کې خدا دی او زما आवाज د پیغمبر په आवाज اوچت شوی، بس هغه پس مرده کې مې ټک پریوته دی چې ته خو جهنمی شوې، هر څه دې ځای شو. د دې وجه نه ناستم جماعت ته نیم راغلی. دا بس کېږي هغه صحابي چې کوم د استخبار دپاره راغلی هغه لاړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله دغسې کیسه ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل چې دوک لاړ شاغه ته ووایه چې ته جنتی. حضرت انس رضی الله عنه راوی دی چې صحابه په مخ کې بیا دې تیر شو، بیا به صحابه ته وی دا جنتی دی، ته دوزخی نه جنتی. ثابت ابن قیس او دا عجیبه صحابی دی چې دې کله د یمامې په جنگ کې جنگېدو، د یمامې جنگ د هغه چا سره شوی دی چې هغه په هغه چا پسې مسلمه کذاب چې چا د نبوت دعوه کړې وه
د ختم نبوت منکر هغه وی زه د الله پیغمبر یم. مسلمانان تلیو د صدیق اکبر زمانه و د هغې دور خلافت کې، او دا جنگ شوی دی، په دې کې ګڼ شمېر صحابه کرام شهیدان شوي دي. حضرت ثابت ابن قیس رضی الله عنه په دې جنگ کې شهید شوی، او چې کله شهیدېدو نو د هغې نه مخکې خوشبویي راواغېسته او په ځان باندې په خپله ولګوله، حنوت په پنډۍ یې لګوله، په لاس یې لګوله، ځکه چې په مړي باندې خوشبویي لګول پکار نو چې مخکې نه ولګو. او بیا چې کله بعضې خلک ولیدو چې په شا راغلی دي، نو دی وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې خو موږ داسې جنګ نه کولو لکه دا تاسو چې څنګه وکړو. بئس ما عودتم اقرانکم، بدترین تربیت تاسو د خپلو ملګرو کړی دی چې دی اوس په شا رالل، په خپله توره واغېسته ورننوتو شهید شو. بیا چې کله شهید شو نو بیا یو مسلمان ته په خوب کې رالو، وی زما زغره وه هغه فلانکي چې کوم دی نو پټه کړې ده، او هغه د کټوۍ د لاندې ایښې ده، او په کټوۍ د پاسه یې لمسې ایښی دی، بیا پې د اوښ چې کوم دی نو کیجاوه ایښې ده، هغه نه هغه زغره راواله او حضرت فلانکي ته ووایه چې زما قرض دا فلانکي ما سره امانت دی، زما هغه امانت د هغه امانت دی، هغه ته ورکړي. فلانکي سره زما دومره امانت دی، هغه د هغه نه وصول کړي. په شهادت نه پس یو سړي ته په خوب کې راځي او خپل تفصیل بیانوي، هغه هر څه رښتیا. الله جل شأنه بیا د داسې خلکو سره داسې معامله کوي. عرض مې دا کولو چې ثابت ابن قیس رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر اخلي، نو جماعت نه به یو کس رستو کېدو نه، دا قوتو دا رورولي وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو په باره کې قایمه کړي وه